السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو افسوسناک خبر نه خبرو چې نن د دریای سوات بېرحمه چپو د یو بل ځوان ژوند واغستو. دغه پیښه د سوات تحصیل بریکوټ کې مخې ته راغلې ده چې د مانیار سره تعلق لرونکي 18 کلن ځوان ډیډ باډي یا د مړینې باډي چې د هغه د ډډهري په مقام باندې د دریای سوات نه د ریسکیو ځوانانو چې دغه برآمد کړه. دغه پیښه څنګه مخې ته راغلې وه، دغه پوره تفصیلاتو لپاره موږ رابطه کړې ده د بریکوټ ریسکیو سټیشن انچارج اظهار عالم سره. د هغوی نه به تفصیلات اخلو. اظهار صاحب په دغې پیښې باندې لږه رڼا واچوئ او بیا ریسکیو په دې کې څه کردار ادا کړو، په دې را سره تفصیلات شریک کړئ. دا تقریبا مازیګر زمونږ کنټرول ریسکیو کم کنټرول چې دی هغې ته کال رالو چې یاره داسې پارلی سایډ ته په سیند کې چې دی نو یو کس دی او لکه ډیډ باډي ده او تاسو مهرباني وکړئ هغې پسې راشئ. نو مونږ چونکیداري ایریا زمونږ د بریکوټ ایریا ده، نو مونږ ورته فوري چې دی نو امبولینس او سټاف چې دی د هغې موو کړو او ډیډ باډي الریډي هغوی ریکور کړي وه. سیند په غاړه پرته وه خو داسې تقریبا د روډ نه 1 کیلومیټر چې دی نو دا لکه داسې سیند کې وه. نو بیا دوی پیدل ورغلي دي. هغه ډیډ باډي چې دی ریسیو کړه. نعمان خان نوم یې و او پلار نوم چې دی نو عثمان و. بیا ډیډ باډي چې دی نو هغه مونږ څنګه زمونږ هلکانو ریکور کړله، امبولینس ته یې واچوله او بریکوټ هسپتال دی چې دی نو فردر دغه دپاره چې دی نو شفټ کړله. صحیح ده، ډېره مننه ستاسو له تفصیلات شریکولو.